داسې ټول اشیاء وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي هغه کې یو خاص راز شیطان وګورئ. تاسو بدا وایي چې شیطان دومره لعین دی دا قدرت پیدا کول ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندې ولې ساتل. عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وي نو تب په امتحان کې چرته وي ستا رتبه به د ملائکونو اوچته ولې وي او بیا ملائکی کافی بیا ستاد پیدا کولو ضرورت سو. قدرت دی قران کې به مخ کې راځي چې ملائکونه الله مشوره واغسته چې زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم. نو هغه ورته وایي چې یا الله انسان سره پیدا کې فسادونه بکئی دا بکئی دا بکئی. الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم پاغه شی چې تاسو په نه پوهیږئ. چې انسان پیدا ک نو وعلم آدم الاسماء كلها الله انسان ته علم ورکو. چې علم ورک نو ملائکو ته وی چې انبئونی باسماء هؤلاء دا سيزونه وګورئ او د دې نامې ماته وخایي. ملائکو وی چې یا الله مونږ خو په نه پوي. آدم علی السلام ته الله وی اوسه ته ورته وای. آدم علی السلام ورته فرمایل دا کټوای دا سمسای دا نغره دا دروازه دا دادی دا ملائکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو په نه پوي. تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت. نو عرض می داو جی چې که انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستاره رتبه په انسانان په ملائکو اوچته څنګه وي. د انسان رتبه په ملائکو اوچته ده. د انسان مقام په ملائکو اوچت ده. دین اندازه تاسو لګوي. مثلا دا د جمعې ورځ ده تاسو ټول جمعات کې ناست یې مستراغلی تاسو نګیر چاپیر د ملائکو صفونه ولاړ دي. منځ چې ختم شي دا ملائکی اسمان تلاړي شي نو الله ورته وي کمزه کې تاسو ډیوټي ونن یا الله پلانی جمعات کې خلق منځ کې ناستو تقریر کې دو دا څه وی سره راغلی یا الله منځ تراغلیو تانه معافي غوښتاو تانه بخنه غوښتاو په خپل ګناہوں پیمانو. الله ورته فرمایي چې او ملائکو تاسو ټول په دې گواهانه شي چې هغه مجلس کې څومره خلق ناستو ټول ما وبخل. ملائکی بیا پکې نقطه چینیو کی چې یا الله زین خلق خدای لراغلیو چې وګورو چې دا ملابس وي یا تقریر څنګه دی یا خدای یا خراب دی یا پلانې دی یا زین خلق پکې سی ای ډی کول لراغلیو لکه زمونږ د جمعات کې سی ای ډی والا امراض استاد منزل راضی یا ناراضی خدای له راضی کنه چې د به زمونږ د پاک حکومت متعلق سوی ځکه چې اوس خدای فرشتو حکومت سلوخ کال او جدي خلق په ما پسې ګرځي چې د حکومت متعلق نه ملک مونږ څه ویلې مونږ به څه وای کیا پیدي او کیا پیدي کا شوروا سبا چته یو سبا د چتی خوروي کوي چې څه کوي هغه کوي سم خوخه دغه کوي څنګه قوم دغه سکی څنګه ملک دغه سکی. نو ملائکه دا وایي چې ځنه خو پکې سی ای ډی کول لم راغلی. نو الله ورته فرمایي دا الله دی وسی کرم او مهرباني ته وګورئ. ورته وایي چې اے الله ځنه خو پکې دې کار لورته وایي چې هغه کم خلق په خنیت راغلیو دا غي په برکت مې دا نور مبخل. چې الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. کم خلق چې ما هیر کی او زما کلام هیر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء زه پاغوی باندې د هر قسم نعمت دروازې ورپرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتوا ترغه پوره چې دا کوم نعمتونه ما ورکړي دي چې دوی پکې خو ورننوځي او زمکه او اسمان ته هیر شي نو بیا زه ور سره څه چالو کړم. که تاسو خیال وکړئ چې صحت هم وي او دولت هم وي او د الله يرم وي په صحت هم ښه جوړي او پیسې هم در سره ډېرې دي او د الله يره هم په زړه کې نشته نو دغه وخت کې د سړي هرې ګناه ته زړه کېږي او په هېڅ ګناه هم صرفه نه کوي. هر بغاوت د الله نه چې دی هغه اختیاروي. عزیزانو په انسان کې لوی شی چې دی هغه د الله یره ده چې د الله خوف د چا په زړه کې نه هغه په هیڅ ګناه هم صرفه نه کوي. نو د مسلمان لومبنۍ فریضه هغه دا ده چې هر وخت به الله یاد وي او هر وخت به د الله یره وي په زړه کې.
قرآن کریم کې سورۃ رحمان متعلق علما لیکي چې د هر شي لپاره زړه وی زړه او د قرآن کریم زړه چې ده هغه سورۃ یاسین ده او هر شي لپاره ناوی وی د قرآن کریم ناوی چې ده هغه سورۃ رحمان ده. سورۃ رحمان کې وګورئ تاسو چې د کوم خلقو په زړه کې د ګناه کولو په وخت کې د الله یاد راشي چې په ګناه قادر شي او زړه کې دا راشي چې هوی د دې جواب الله څنګه ورکړي او ګناه نه رستو شي. نو الله وی دغه سره چې یو ځل په ګناه قادر شي او د ګناه نه زما د یاره رستو شي نو زبر دې سړی ته د قیامت پر ورځ انعام ورکړي. د قیامت د دنیا په ولاري او د تباواز شي چې فلان ابن فلان الله تعالی د پاره د دوه جنتونو اعلان وکړ. ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه څوک چې د ګناه په وخت کې اورېدو د الله نه او د ګناه نه رسته شو نو دته به د جنت ورکړي. نو زما دي دانو هر وخت په هیڅ شي غوړه کېږم که په دولت غوړه یو سکند کې به در باندې سیلاب راشي. تاسو وګورئ څو وخت چې دا موجوده حکومت را کروڑپتیان چې خبرې یا چا سره داسې نه کوي او پک کې ورونی کروڑپتیان بینکونه د کروڑونو روپو نه ډک او سړی په جیل کې پزما کپړو ولی و دا کرپشن کړي اونې دا څنګه لوی کروڑپتیان او اربپتیان په جیلونو کې لتاش مطالبه ته اوسه چې څنګه کرپشن د کوي ټول وباسا چا 15 کروڑ ورکې ځان اخلاص کو چا 40 کروڑ ورکې ځان اخلاص کو چا 15 کروڑ ورکې ځان اخلاص کو خدای دې کولې ها هغه دولت چې ته غاویر وې په منټ کې درنه لامرو او پزماکه د خاور په سر پروتم دي. نو د غرور کم شي نه دی دولت د غرور نه صحت ته چې د غرور شوه ما صحت خوده بلا روان یا څه ډبنګه پلکشي د زړه ټیک در باندې وشي دې دې کې درد چې درد شي او ما سره چې دا رواني د دې توګه والے چرپ چې جوړ شي جوړیږي کنه همغه سره د هسپتال ته ولاو صاحب ها ډاکټران بيدانه کېږي د زړه سلور والونه باندې نو څنګه به پلاويږي 3 لک روپۍ جمع کا 3 لک روپۍ به جمع کی او بیا دې خپل سپیر پارت دې نه راغونه وباسي په دې کې ورته ولګي بیا ما سره چې داسې بته داسې څنګه څنګه لکه बाईपास ऑपरेशन में खड़े बाईपास ऑपरेशन में खड़े स्टाफ की जिला चालू सो सारे ने उस पर बाने से चल जमा दीदान हुआ हो ارشاد غرور نه نصيحت ته غرور رحمان بابا وی سم قامت وی کوګ لرګي شي په پیرای دا رواني او چې بډای شي نه کوم څه ورته نه کوم څه چې ته غواړې سجدي راستانه هذا چا دي هذا الله وخت سړی فرعون جوړ کی عزیزانو فرعون چې په ابتدا کې د اديري څوکیدارو اديري به ساتلې وخت ولا ټیلا ورکړه چې وخت ټیلا ورکړه نه صاحب په الیکشن کې پاس شو نو بادشاہ شو د مصر نو په کدو اوس چې دغه ولید تخت او بادشاہي او فوج او دغه خدای زما څنګه خدای ربكم العظیم زخله الله ورته موسی علیہ السلام د پکور کې تربیت وکړه پیدا کړو چې را پیدا کړو موسی علیہ السلام ورغلو چې ورشه پوي کا چې ته خدای نه موسی علیہ السلام ورته وی یا الله د ما جبه کې رکنت تیرا سره یو صفا جبه والا واسطه نو ارسلنا معه هارون وزیرا الله هارون میں بطور وزیر ورسره ولېګلو اذا خبره بطور سره چې فرعون ته ورننه وته محل ته د پتخت ناشته موسی علیہ السلام ورته وی چې ته خدای نه هغه زخمه ظلم چې ظلم او ستای لاس کولو په دغه وخت کې د موسی علیہ السلام سره داسې امثال الله ورته وی چې وحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین اے موسی دې په غرور کې راغی د خپل امثال د مخه ته ورغوا چې امثال مخه ته ورغورځولا
فاذا هي ثعبان مبین. ناګهانه دا غمسانه یو لوی ازدحام جوړ شو او دومره ازدحام جوړ شو چې لاندې شونډه په ځمکه پرته و، په شونډه د فرعون په محل پرته و. دومره دا قوه واده فرعون چې ورته داسې وکړه، په دغه ورځ باندې 200 کارات د فرعون پر تو ګنده کړو په دستورو باندې. خدای کوي داسې کنه اصل نیر مگر دی په لار کې دی ټیټ سر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لار تلو نو سر به ټیټ ودا. یا رسول الله ته داسې نه ولې نه ګوري؟ دا الله په شان نه چې نظر شي نو داغه مخکې د نیخ کته شو. هغه قوت او طاقت نه چې په نظر کې وي داغه مخکې د نیخ کته شو. دا می تصور و چې یا الله محمد عربي 24 غنټه ستا په مخ کې سر نه ګون. زما دي ځانو فرعون بیا خپل غل شوراتین ګوله د یو لرګي له لاسه. عزیزانو اخر فرعون لخر وکړو چې دا سړی ما پرېږدي نه. موسی علیہ السلام مخکې او فرعون ورپسې سره د فوجه چې د دریای دجله غاړې ته ورغله. موسی علیہ السلام خیال کوي چې یا الله اوس به دې دریاب کې څه کوو؟ نو الله بیا څه وایي چې وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. هغه وخت یاد کوي چې تاسو باندې مې دریاب سیرې کړو. 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې شوې. هر لارې مخې ته بیا د اوبو دیوال او د اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ وکړه. علامه ابن خلدون وایي چې کړکۍ دې لپاره وکړه چې د یو لارې او د بلې لارې خلک تېرېده چې یو بل ته ګوري چې ورونه یې ختم شي. داسې نه معنا په ملګري اوبو یوړه. نو وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. تاسو مې د دریاب نه صحیح سالم پار کړی. فرعون چې راغی د دریاب غاړې ته نو فوج ودرېد. فوج ورته وایي چې ورځه دې کنه هغه تېر شو په دریاب کې ته خود ځان ته خدای وې. دغه وخت کې دا د خانه خراب بچی چې غیرت ونیو چې غیرت ونیو په اوبو همداسې ورننوت. خو چې د اوبو د منځ ته شو سره د فوج ورسره او د اوبو منځ ته شو نو واغرقنا آل فرعون. غرق مې کړو فرعون سره د آله. او یا بني اسرائیلو تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ چې ما فرعون په اوبو ونیو ولاړ وئ او کتم وانتم تنظرون. تاسو ورته کته نو الله وایي زه داسې کولی شم. فرعون چې څه وخت کې اوبه ونیو او موسی علیه السلام د دریاب په غاړه ولاړ دی نو اواز یې ورته وکړو چې موسی علیه السلام بچ مې کا استا خدای منم. نو موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. عزیزانو چې څه وخت روانه شي او ګیر شي بیا کډیر چغې وهي بیا به کار نه. الله به وایي چې قد تبين الرشد من الغي. ما ټول لارې درته صفا کړې دي اور سمې درته ښودلي. 1,40,000 پیغمبرانو پترو میں خپل تعارف تاسو سره کړی دی. 104 کتابونه می د اسمان نظر نازل کړی دي او خپل تعارف به تاسو سره کړی دی چې هغه نه مادم په تاسو کې عقل نه ده. اوسې سمې په دې قبر کې هم که خیال وکړي سړی دا وایي چې یا الله ته ما بیا یو ځل دنیا ته واستوه چې ته سره زباغه کوم. الله به وایي سنه کې وخت تیر نو عزیزانو لنډو باندې وخت در باندې به ډېر زر تیر شي ډېر زر. بیا به جاړئ ارمان به کوئ ایس به په لاس نه درځي. ایس څه چې ته په دې ژوند کې دی. فرعون د خدایي دعوه 400 کاله کړې وه. 400 کاله عمر او 400 کاله ځان ته خدای ویلي او 400 کاله پس چې خدای راونیو بیا چا خلاص نه کړی. بیا ورته خدای څه وایي چې انا ننجيك ببدنك لتكون للعالمين نذيرا. دا ستا بدن به زه تر قیامته پورې ثابت ساتم لتكون للعالمين نذيرا چې دنیا ته یو سبق. د فرعون لاش فی الحال په مصر کې ثابت پروت. ثابت کوم علماء چې د مصر په جامع الازهر کې سبق ویلی دی. ابل ورځ یو راغلی ما ته پوښتنه وکړه ما ته چې مولانا صاحب په خدای باور وکړه داسې پروت دی لکه اوس دی. انا ننجيك ببدنك خدای چې چاته وایي زه ستا بدن به ثابت ساتم لتكون للعالمين نذيرا چې خلق ته دا یو سبق. نو زما عزیزانو
فلما نسو ما ذکروا به ما چې څوک هیر کی د نعمتونو دروازې په ور پرانیزم. نو نن د نعمتونو دروازې چې په چا پرانیستې شوې دي هغه خلق وګورئ، اسمان ته ګوري، انجام به تاسو وګورئ، بیا بس تاسو خیال را. نو حافظ الپوری وایي چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، سفر به ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړئ، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشئ، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشئ، سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړئ، حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام، حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام، لقد اخ پشان پدوارو جان نشقند نکڑی، تب پورزی بقیامت کی بحیران ولاری، تب پورزی بقیامت کی بحیران ولاری، پاغورس کی بپدی جب چلند نکڑی، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پادشاہ، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پادشاہ، د پاکستان کو سعودی د مرگ تیر پادشاہ، د اسلام آباد بلڈنگ دی د مرگ تیر پادشاہ، چپ جنت کی خوب د حروف مروند نکری، تخت سلطنت دی دنیا دی د مرگ تیر پادشاہ، چپ جنت کی خوب د حروف مروند نکری، حافظ نور تو سنو یارانو منازیگا، حافظ نور تو سنو یارانو منازیگا، تخلق علم تا چی خوگتیانا دا قند نکری. اس دی دم دامن دی تو ودیو کی کبوری پناہ خدا دا خانانا نوابان ودینا پٹ شو، شادی حالی تلارا او د غریبانو ودونه سرکونو درو، او سرک به دمره ماشومان د حکومت کې ګډي، او دا د غرنې تعداد ورپسې رواني. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، تبا کېږي. بله ورځ یو ښځه راله، نو ما پېژنده، ویلې درې ورځې وشي چې اوږه راکړې نشته، انسان کړم. ما ستا هغه پلانی دې پېژندم، ما ستا هغه نه چې په دې سرک تېرېدې او ډولکي ته ګډېدې، نسمه کرا د زړه د څنګه ما کچنای دا زمون به ضرور خزي نور ولا زانو دا الله نه باغیا اعلان چې دا من الله کوم قهر پساتلې او کوم قهر او کوم عذاب به نازلي خلاصون شو، دا د خدای فرمان دی، دا خدای ویلي دي، زمون الله ویلي فلما نسوا ما ذکروا به، ما چې سوالي دي او دا خلق هیر کی، نو فتحنا علیهم ابوابا، خوشحالی تراون، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چې دوی په دې خوشحالی کې خلا ننوځي، نو اخذناهم بغته، بیا ناګهان او ونیسم، بیا لاسونه داسې کړي چې داسې. عزیزانو الله دومره اختیار هم تاسو ته نه دی درکړی چې یو سکند بعد به تاسو سره څه کي، یو منټ بعد به تاسو سره څه کي. دا اختیار تا سره شته چې ته د کوره راغلی او ته به کور ته ژوندی راسې؟ شته؟ په لاره کې لاره ووالې ټیکه ټیکه یو سکند علم الله تا ته د خپل ځان نه دی درکړی. نو دې وجه نه وقتي طور خوشحالی باندې غاویره کېږئ نه. په خدای قسم چې دا غني ول داسې دي چې الله دې امان راکړي، الله دې امان راکړي. ما په شپېته کاله کې د ملاطوب تماشې وکړې، زما په مخ کې د نیست نه هست شو، زما په مخ اسلام او عرشه شو، او زما په مخ کې بیا هیڅ نشته. د شپېته کاله کې ما د دنیا تماشې وکړې. نن ښځې او نر واړه او زاړه د الله نه باغیان. عزیزانو مونځ چې کوئ وګوره، په دې مونځ کې خدای څه ویلي؟ تاسو دې مونځګزارو ته په دې غاویره نه شئ چې سجده ولګوئ او جماعت تراشی سنبی وینده یو مخلاص کنگال که یو کن بدن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منس چده دا سره د هر گناه نه بچ کی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر.
من سره دار ګنا نه بچ کی چې منځم کوي او ګنام کوي دا من الله په یو کوډایم نه دا موږ نه ده دا موږ په قیامت کې تا ته په دې مخ درنشته شي یا الله ما حکم دي الله ذو علیم بذات صدورم ستا پسینه ذو علمم ستا ذکر د دې موږ متعلق څو دا موږ ستا ما لپاره نه کولو خلق دې په دوکا کول خلق دې په دوکا کول یاره پلانې منځم موږ د څه شي عزیزان چې اړیو سره دومره کوي درې نه کوي درې کوي دوه نه کوي دا سره په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ چې پیغمبر پورا نه کوي دا سره د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ منځ هغه فریضه ده چې په هیڅ وخت معاف نه ده او داس نشي کولای تیمم وها په تیمم نشي کولای په ولای نشي کولای په ناشته کوا په ناشته نشي کولای په ملاسته کوا په اشاره کوا د سترګو په هیڅ وخت کې موږ معاف نه دي په هیڅ وخت او دې سره معتبره خبره ورته من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر چې په قصد یو قضا کو نو کافر یو په قصد قضا کو نو کافر نن دنیا وګور د موږ کوونکو حال وګورو او د موږ نه کوونکو حال وګورو نو ځان اخر کې واوري دې پوره تفصیل بدرته ان شاء الله بلې جمعه ته بیانوم ایو وزیرو بادشاہ ته تاسو کو چې مرتبه د دې پیرانو لویا ده او کده طالبانو لویا ده او وزیر ورته وی چې دې مرتبه د طالبانو لویا ده هغه ورته د طالبانو مرتبه څنګه لویا ده د خدای خوار سپیره په جمعتونو کې ناشتي سړې روټای خوري او پیران چې په خلوت کې ناشتي او غوړ زیړ او لپټي په سری یو صاحب چلوي چلی وزیر ورته وی چې خدای چې منی نن راځي چې او ټرای در باندې وکړه بادشاہ دې د شپې روان شوی دی نو پیر صاحب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي او یو طالب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي سار دوار رال کونتر او چاړې پلاس کې ورکړ پیر صاحب لا چې بادشاہ وای چې دا کونتر په دسې ځای کې حلاله کچې الته هیڅ کم نه طالب لم ورکه چې دا کونتر دسې ځای کې حلاله کچې الته هیڅ کم نه پیر تله دیو خپل خلوت خانه ته ننوته دی یا تا خانه ته اخوا دې خوای کتري هیڅ کم نو کونتر حلاله کړو بادشاہ ته راوړ ودا دې کوم ځای حلاله کړ ودا نو دسې ځای کې حلاله کړ چې الته هیڅ نو وی ګوره څوک خو به وو وی خدای پرستی کئی سوکم ویلی خواه طالب تلی ده ترماخام پوری گرزی آرزه تا چی ورشی نو ده قرآن دا آیات ورطمخی تشی چی نحنو اقرب الیه من حبل الورید اللہ وی چی زده ده مرائی ده شارگ نوم تاسو تا دیر نزده ما نو آرزه تا چلار شی چی ده قرآن ده آیات مطابق خدای ما سره ده ماقام واپس راغې کونتر ژوندۍ راوړه وی ولې حلاله دې نه کړه وی صاحب تا سره مې وعده کړې وه چې داسې ځای کې حلاله کړم چې هلته هېڅ کم نه او د سهار نه تر اوسه وګرځېدم داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه وزیر وویلې بادشاه ته چې صاحب ودلیده چې مرتبه د چا لویه ده مرتبه د هغه چا لویه ده چې د الله په وجود داغه داسې ایمان ذکا اقبال مرحوم ہوئی کہ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا زائدہ یا خو میں پریدا چې شراب په جماعت کې مسکم او کته چې جماعت کې شراب منع دي نو دا سے زیرہ تو خواہ چلتا خدای نہیں کدا خدای عرضے کے دے نو شراب سکر عرضے کے منے زندگی دلا نٹنے پشتابیم
زلدی دنیا نتلنے پشتایم لکه پانا د خزان تا برکابیم د خزان پانا ده هغه داسې ده لکه د اس نه چې کوزېږي او رکاب کې دی خپی او به داسې خپکي دی او لاندې شي زلدی دنیا نتلنے پشتایم لکه پانا د خزان تا برکابیم نمی اصل د حیات د اوبو دی نمی اصل د حیات د اوبو دی غرض دا چې د اوبو په سر حباب یم که هزار باد وکړم په جهان کې که هزار باد وکړم په جهان کې غرض دا چې عاقبت خانه خراب یم لوی لوی محلونه دي جوړ کړی دي او جنازه د محل لاندې تیریږي تور خاور لګي که هزار باد وکړم په جهان کې غرض دا چې عاقبت خانه خراب یم دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماته دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماته پای بسته ولار په غوی د قصاب یم غزا وشو که گفتار کوم په جبه ز رحمان چې کردار نلرم کذاب یم تاسو پوه شئ دا د زړه خبرې دي او په زړه زړه واورئ په ایمان درته وایم چې بیا به په قبر کې دا چل کوئ اس به په لاس نه در بیا به خدای ته وایي چې یا الله اوس مې بیا لږ دنیا ته واستوه چې ته څه وایې هغه به منم آواز به ورته وشي چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پېمانه شوې اوس پېمانتیا څه سود نه لري اوس هېڅ هم نه نو وقتي طور بلکې ته مه ګډېږئ وقتی طور خوشحالی باندې مه خوشحالیږه لږ ساعت بلکې ته مه خوشحالیږه وایي په ایمان چې عاشق سړی چې په چامین او هغه ته وایي چې راشه دلته د مامي دي او تماشې دي او دا دي او دا دي او دا دي او دا مولیان راغلي دي جلسې دي او تقریرونه دي او دا دي او دا او به درته څه او به رحمان بابا خبره خلق ولراله ولا وکنه دلته جلسه ده تقریرونه دي چې پکې واوري هغه ورته الرحمن دومره روزګار نه ده د کار د عشق رحمان دومره روزګار نه ده د کار د عشق چې وګون نشي ناسخون دي روزګار ته تقریرونه چې کوي د روزګار دي زه روزګار نه زه د عشق په کار کې بل څه وایي و رحمان شتا په مخدورانه دنیا ګوري رحمان شتا په مخدورانه دنیا ګوري بېلته ورښکاره مشه د دنیا مخ چې ستا مخ پکې نه دنیا دې ټوله خدای ورانه نو عزیزانو الله سره رابطه پیدا د دنیا په تماشو مناظر دې ته مه خوشحالېږه چې اوس تاسو وګورئ زمونږ د عمل نه د دنیا نظام صحیح دی او نه د دین نظام صحیح الله دې وکړي چې د دین نظام یې صحیح شي خدای دې اوس دا علماء نه شرموي او د دوی د خدای عزت وساتي د دنیا نظام ته وګوره معتبر زمونږ دا جماعت بجلی بل راغلی 10,000 روپۍ دلته د خانانو بلونه دي زرګونه دي پې بجلو والا نږدې نه ورځي او بجلي دې نه کټ دلته به دا بجلو والا ما پسې تله او راتله چې بلم جمع کو کنه بجلی کټ کو جماعت بلم جمع کو کنه بجلی کټ کو ما دا جماعت خو به مور او به پلار دی مسجد حالات دی په قرض مې ورته په ایمان 10,000 روپۍ واغسته او بلم داخل په قرض دا ملک انګريزانو د جماعت بمبا مفت کړی و ترننه مفته نو د دې مسلمانانو ورمیګونه مات شو د مړو په قبر کې مات شو د ژوندو په ژوند مات شو امین کوي دې خموزه سبلای د مړو په قبرونو کې مات شو او د ژوندو په ژوند مات شو په کار نه چې د جماعت بمبا بجلی خو مفت کړی 10,000 روپۍ د جماعت بل او بیا داسې جماعت چې هغه هم مور او پلار هذا تسرع بخير خار ناصر خان اسلامي كيسر هاوس برلين تشهير جيش اشرف روड سعد فقيه خان د ناصر خان سره سات ملاويږي او د دې علاوه د تقاریر کیسر کوم تاسو را د دې دکان نه الله کې دیشي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسر نو ځکه شیخ سادی وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د نیکانو خلقو په مجلس کې کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹہ د الله والو مجلس کې یو گھنٹہ کېناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. الله والا کم خلق دی؟ الله والا هغه خلق دی چې چا خپل ژوند الله ته وقف کړي، چا خپل ژوندۍ الله ته وقف کړي. څوک شپه ورځ په ملک د الله د پاره ګرځي او د الله د مخلوق د هدایت اسباب لټي. لګ یو ګنټه دا وی په مجلس کې ناست. شیخ سادی یو واقعه لیکلی دا چې حمام تلاړم، حمام معنا سقاوي تلاړ، نو چې ګورم زما یار چې او هغه هم سقاوي تراغله او حمام، نو زی چې ولیدم نو هغه د سقاوي د دیوال پورې چې کوم سلیخنا کا غوندې خټن ختی هغه داسې په ګوتر راواغستا او ماله پلاس کرا چرای کړنو هغه خټي د سقاوي پلیت خټي نه زما سپېګمو ته د مشک او د عنبرو غوندې خوشبوئی رااله. نو ما خټي ته وی چې بدو گفتم که مشک یا عبیری، او خټي ته مشک او که عنبري که از بوی دل آویز تو مستم، زما خود دماغ معطر کړ. نو خټه راته وی بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. ویو شیخ سادی زیو پلیت خټاو ما خو لک سات د گل سره کې ناستم، نو هغه د گل اثر په ما کې مراغه کینی زه خو پلیت خټاوم د حمام. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه ملهما خاکم کې هستم. خبر دادی چې په دې یو ټکی سوچ وکړي چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف تاستوي چې درومه. مونږ ته دا پته نشته چې مونږ راغلي کم ځای نه یو او زمونږ د سفر انتها به کم ځای زوبه کم خوا. په دې لږ سوچ پکار. عزیزانو دنیا ته مونږ راغلي دې ته نه یو چې دا مونږ سکو. نن راته یو سړی وې چې ما ستا کیسټ اورېدو تا په کې دا ویلي دي چې د بجلیګر مولا نه سپیم خدي. په دې ډېر خپه شوم ما او دې ټکی له درته راغم چې دا دی ولي ویلي. ما ورته وې چې دا زما الفاظ نه دي، دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک دا د هغه الفاظ چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے. نو دې ورته لیکي چې آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ کہہ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے، میرے نفس میں غلو پیدا کرنا چاہتے. مجھے خدا کی قسم کہ حسین احمد تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے. کیوں؟ کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہو. میرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. مثقال ذرے جتنی نیکی اور برائی کا بھی تو میں کیا تو میں قبلہ و کعبہ نہیں. نو ما وی چې دا دغه الفاظ دي نو ما ځان ته ځکه وی چې داغه خو مونږ د خپل خاورم نه یو نو چې هغه داسې وای نو مونږ نه خو سپېڅ کې خندیرم خره هغه سره هم د خپل عمل حساب نه. عزیزان دا به هغه وخت کې پته لګي چې څو وخت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا. دا هغه وخت کې پته لګي چې تا ته د تمام زندګۍ رجسٹر په لاس کې درکړی شي او تا ته ویلې شي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا. دا د نن ورځې رجسٹر ستاسو سل کستل چې دا تاسو لپاره چې دې څو وخت کې کتاب وګوري نو دې بوي چې ها لم اوت کتابیا کاش چې دا رجسٹر خو ما ته راکړل شوی نه او کله دا رجسٹر خو نو دې په قیامت کې نور خلق ته आवाज وکړي چې ها راشي او زما دا رجسٹر ولولې وګورئ زما لینټ بیا تاسو په دې پوهیږئ یا نه پوهیږئ. په دې عدالتونو کې یو دفعه داږي کې ریټ ورته وي های کورټ کې یا دې کې ریټ وکړي نو په دغه ورځ به आवाज وشي چې لمن الملک اليوم
د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نن څوک بادشاہ دی؟ دا تمام بادشاهان به دا نن چې صدر بوش د امریکای صدر په ټوله دنیا د خدای دعوه کوي، دا بم سرنګون ولاړ. نن په ټوله دنیا د خدای دعوه چې کوي، आवाज به وشي من الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک بسر نشي وچتولی. نو بیا به جواب وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ غیاو دی چې نن داسې په قهر دی چې نو وړاندې داسې په قهر شوی او نو بیا داسې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر. زما عزیزانو د الله احسان دی کافی حد پورې ټول ژوند او دس کې ساتلې دی چې کوم شی زه ګناه ګڼم هغه مې دا ټلویزیون وغیره زما کور کې نشته، په غلطۍ هم زما کور ته نه رانه. خو یو ورځې په شوق زما ملګری دی د هغه کور ته لاړم، په هغه ورځې چې د روس صدر مړو برزنیف او د هغه جنازه به ویل نن په 9 بجې په ټي وي باندې کړې. نو هغې ته 9 بجې لاړم چې دا وګورم برزنیف هم ځان ته څه وی، د الله منکر قوم دی چې خدای نشته. نو نن دې دپاره ګورم چې دا دله مړ چاک چې دا خدای نشته، نو دا مړ چاک. نو د جنازه په تابوت کې را روانه کړې وه او ښځه یې شلېدلې ګریوان ورپسې را روانه وه او چړلې او دنیا. او بیا په قبر کې پړي ما وکته په ټي وي باندې چې په پړو تړلې تابوت ځمکې ته ورښکته. دا مې په شوق کتلې. نو زما عزیزانو بادشاهان به سرنګون ولاړي، واحد انسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 1,40,000 پیغمبران بم دا تقاضا کوي کاش کې دې قصیدې بردې والا ویلي دي کنه چې وکلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. 1,24,000 پیغمبران به تقاضا کوي چې د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او کلپه نه یو چم هموم نه راکړي. واحد انسان به په دې عدالت کې دی دی به ریټو کې ریټ د آخري خبره واوري او هغه ریټ چې دی به کوي قرآن ویلی دی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر به وایي چې پروردګاره دا زما هغه قوم ولاړ دی چې ستا قرآن پورې به په دنیا کې ټوکې کوي او ستا قرآن ورته ګپ ښکارېده. تاسو وایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وکیل او د الله غوندې عادل وي او بادشاه وي او د پیغمبر غوندې ریټ کوونکی په دغه وخت د امت څه حال به جوړ شي. زما عزیزانو دا واورئ چې قرآن دې نه دی راغلی چې دا نن په پاکستان کې په پاکستان کې چې کله نه جوړ دی د سړي د زوی حکومت راغلی نه پکې سړی راغلی. دا اوس ګورئ یو هڼ جوړ دی غوبل ټلیفونونه دي چې زما غوږونه یو اوس مې یو توید نو خار نه راته ټلیفون کړو مال په آرام کې نه 55 کاله زما تجربه شو په دې ملک چې څو پورې خدایي انقلاب د کابل باندې الله په پاکستان نه راوړ او په یو شپه کې 2 کروڑ حلال شي نو دا 12 کروڑ به الله د سړي ځامن دیشي وختي طور اخر دې ونده جوړه ده ار یو غوې دې ولې شوق کیږي چې دا ونده زو نور قرآن کریم قانون عادل نه دی راغلی چې جمعه تراشي چې مولا یو څلور کا تراشي زمون پلار مړ دی چې هغه په ختم دی خو ګورئ زستامړي ته ولاړې مو جنازه کو ما جرګه ځان پسې ودرولې ده خدای ته چې یا الله زو دا ټول خلق تا ته په جرګه راغلي چې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فتوفه على الايمان ومن توفيته فتوفه على الايمان. څوک چې موږ نه مړ کېږو سره د ایمان یې پوهې دا جرګه کوم کنه چې سلام وګرځوم نو بیا دې صاحب د ما ټوکړو پیسو کوټلان دیخي او مليانو قرآن راوړي هغه داسې ګرځي لا ګرځي د فرض ولا واجب ولا سنت ولا مستحب ولا منظورات بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شي په ذمہ د دې حاکم متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان مسلمان سره چې د خانه خراب بچي په اکثر ادا کړی او بعضي وردنی پورڅم بس په فدیه د هغه مافاته کې دا کلام الله
سره د جمی مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته دربخله ابل ما قبول کړي ما دا ولې کدا وای دا چې د سلونه لک جوړي هیله په بنی آدم د جرګه کوي د دنیا د لین دین جرګه دی کوي 10,000 روپۍ خدای ته دې چې چا جرګه وکړه هغه له داسې سړی راوچت چې د نیمه ته په جیب کې پټي کی او نیمه روپۍ طالبان کوي کنه کوي ها د دنیا عدالت کې دي چې وکیل پیش کیږي ها د په 2 روپۍ ته عدالت کې پیشیو کی توبه کی قرآن د خدای قانون دی او د خدای په قانون د خدای سره جرګه کوم او تماته دومره بیا د دنیا قانون چې څوک وایي انګریزي هغه ته سټوډنټ او چې قرآن څوک وایي هغه ته چني مړي مونږ سره بالا مانه کې یو خان دی هغه چې په لار روان ونداسي دې به کوتي وایي کله به یو دکان ته ګوري کله به بل دې سلام راته څوک کوي نو زه دکان کې سره څوک ناسي ورته پاسې ویل ولی مال خان راوند کوي هغه سره چې خبرې کوي یاره د جمعات کې چني مړي چې دي چني مړي یعنی قرآن چې څوک وایي هغه چني مړي او انګریزي چې څوک وایي هغه سټوډنټان وای په دې خبره به خدای ته څه جواب ورکړو مونږ به څه کوو زمونږ د پلار او د نیکه بیړه تباه ده د پلار او د نیکه زمونږ بیړه تباه ده مونږ خو غرق زما په خدای قسم مولانا عبدالمعبود 163 سال عمر دې سیول کوارټر ته راغلی او دا کوارټر مولانا صاحب سره په کوټه کې شپه وه زه ورغلم د شپې 10 بجو پورې ورسره ناست وم هغه ته دا علم خدای ورکړی چې مراقبه به وکړه نو کشف د خبر به ورته کېده چې دې مړي باندې لاندې سال ما ورته وایي چې ما ته یو قبر کشف وکړي ما ته په آرام کېنه بس پر تنګوه مې ما تنګ مې کو روزه راځه بارې رويستما چې داسې مراقبه وکړه ما ته دې ادیره کې دا سړی نشته چې ته وګورې وړه دي خشي دا په قبرونو کې ناس یو وخت ته غوسیږي لګي کدی ولې د ټول عمر پروټه بند په یو منډه کې کور ته وروړه تاسو خیال را نو زما دي دانو دا د قبر حال ما په سترګوم لیدلې 3.5 کاله مخکې مړی مې لیدلې دي او 15 کاله مخکې مې مړیم لیدلې ده او اتل سورۃ پس مې مړې اتل سورۃ پس مې لیدلې ده دوه لیکس لړمان کې راوته ده او 3.5 کاله پس مې لیدلې ده دا سې پروت لکه اوس دي دا زما د سترګو او د یقین او د ایمان خبره چې دا قبره روضه من ریاض الجنه نو په دې مې ایمان او قبره حفره من حفر النار د جهنم د کندو نه یو کنده په جوړ شي دا په سترګو دي عزیزانو ما چې څومره په دې غریبای کې څومره ډوند کړی دی او څومره ګرځېدلې ما نو ما خپل یقین انتها ته رسولې نو اوس دې درته زما دې زوی وې چې بچي قرآن تر لګي اخیری خبره واوري چې په قیامت کې به یو تاجپوشي کیږي کم مور او پلار چې خپل بچي باندې قرآن ویلي قرآن یې ویلي دا مور او پلار ته د قیامت پر ورځ د سرو زرو تاجونه ورکړي الله دې دا سعادت درته نصیب کړي چې خپل بچي په شوق او په ډیر شوق باندې نور درنه دنیا نه غواړو دا غواړو چې بچي په زور راولا چې دلته دا قرآن ورته یاد شي کته دنیا سبق وي او کالج وي اسکول وي ورشي ډاکټر ضیاء الاسلام آی سپیشلیست د انګلند پاس په 3 کاله په لندن کې تیر کړی دي او قرآن هم د آی سپیشلیست سره په 3 کاله کې په لندن کې قرآن هم یاد کړی ورشي دا ښکار خبره اوس هغه ډاکټر ضیاء الاسلام چې د پلار په مردان کې امام او بوتي کې او د واده چې نو زی بوتل هغه ضیاء الاسلام نن په یونیورسيټي کې پروژه کې 2 ختم کړي دا نه چې د دنیا کې هغه سره به دین نشي کولی د دنیا سره انګلند سپیشلیستیم کړی دا اول د قرآن نه یاد